د دې وخت مطابق مثال زه دا ووایم چې سره زر 5.5 لکه روپۍ د هغې قیمت دی. نو اوس باچاخیل مولا چې نکاح کوي داسې مثال دله درکړمه او په ده 2 تولې وتړي ولاتوب به پرېږدم او که نکاح به کوم 2 پوینټ دي. ما نه خلک تپوس کوي که نو یې ده ته وګوره ده له اوسه پورې نکاح نه ده کړې. بهرحال موږ په دې بنیاد ما نه ده دا وجه نه ده، لیکن هسې مثال درته درکوم چې یو غریب سړی دی او د هغه 20,000 روپۍ میاشت آمدن دی او دا انسان نکاح کوي نو په 5,500 روپۍ چې دته 2 تولې سونه وتړلی شي 11 لکه روپۍ شو. دا به له کم طرفه پوره کوي. پکار دا دی چې د کلو خلک راپاسي او هغوی د دې سرو په ځای باندې دا مهر کې خو سره لازم نه دي، فرض نه دي، یو بل شیز ورکړي. 1 لک روپۍ مهر کیږي، یو ځمکه په مهر کې شي، یو بل شیز په مهر کې شي، لازم خو نه ده 10,000. ها په هغه ټیم کې مهمې مثال په هلک باندې شک د خلکو، نو شک لري کول پکار دي. نشهیي دی ټیک نه دی، ځکه ډېر خلک رښتې وکړي پیسې ته وګوري وایي چې پیسه ده او بیا هلته هلک نشهیي وخیږي، بیا پرې وروسته ډېر زیات خفه. نو پاکستان کې غالبا د 35 سال نه چې په بره کمې زنانه دي او د هغوی نکاحګانې نه دي شوي، دیو 2 کاله مخکې 18 لاک وي. نو اوس به کم از کمي دغه 70 لاک ته زنانه ورسېدې چې دا بغیر د نکاح نه پاتې شوې د رسم د وجې نه. نو په دې د کلي خلکو له مشرانو له اقدامونه مشرانو له اوچتول پکار دي، سیاسي خلکو له اوچتول پکار دي چې نکاح اسانه شي، زنا ګرانه شي، نو معاشره به هم بچ شي، برکات به هم راشي. دا خو مې ته به کاسې ضمني یو مسله وکړه چې یو قبرونه دا هدیرې نه دي دا کومو باندې چې وختونه ډېر شوي دي دا ورانې کوي. او 2م نمبر نکاحګانو کې چې دی نو حتی الوسع کمی وکوي چې هلک ښایي تعلیم یافته دنیایي تعلیم دی، دینی تعلیم دی، اوس به وایي چې بیا یې ځان یاد الله دې ما د قوم د پیسې نه او د ملامتۍ نه همیشه همیشه وساتي. صرف دومره وایم چې تا ته پته لري چې دا زما د لور خیال ساتلی شي، نو بیا دا لانجې کنجې مه کوه. او هغه هلکانو ته وایم چې د کومو څه خلک دا لانجې کنجې کوي په نکاحګانو کې، پرېږدئ ورته چې چا د باندې قدرول کول نو د چا هغه مه قدروئ. ښځې د شګو په مقدار باندې الله به له د بل طرفه درکړي. رسم و رواج ته ځان مه اچوه، صفا سیده د سنت مطابق نکاح وکئ، د سنت مطابق ودونه وکئ. که تاسو خلکو ته په دې ودونو کې تجربه ده زموږ ته دا نوجوانانو چې موږ ډېر څه خلکو له وکړو خلک په دې باندې نه خوشحالېږي. که ته ډېر څه چاله وکړې خلک په دې ستا نه خوشحالېږي، او که ته وم نه کې هم خفه کېږي، کوې کې هم خفه کېږي، نو پکار دا دی چې اډوې نه کړي. ولیمه وکړه سنت ده پکې، دا ډانس او دا اجلاګانو دا ډنګه ډونګه دا 15 ورځې مخکې تروریانې راوستو، 10 ورځې وروسته بوتلو غونځاخي کول، دا نرمه ګرمه جوړه کولو، کینه پاسه جوړه کولو، ورشه راشه جوړه کولو، زورازو جوړه کولو، او پلانکۍ له جوړه وکړه، خینې له جوړه وکړه، اسخر له وکړه، دې رسمونو له دیکه ورکړئ او داسې ښځې مه کوئ، په مخ یې ورته ورولئ. انشاءالله یو نوجوان به بغیر د نکاح نه پاتې کېږئ. مجھ سے رابطه کرو، ما ځان له په خپله باندې نه ده کړې، خو انشاءالله تعالی به ښه جینۍ ګورو. امام